السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دفاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم امراضو، مصیبتونو، تکلیفونو، پریشانو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو دپاره یو آسان او مجرب او ناشنا عمل راوړی دی. ډیر برکتی عمل دی او ډیر مجرب عمل دی، ازمایلی شوی عمل دی. او عمل څه دی او د چا دپاره دی؟ کم کسان چې لګیا دي، تعلیم یې کړی دی او د روزګار دپاره لګیا دي، د نوکرۍ دپاره، د جابز دپاره لګیا دي، خو نوکري ورته نه میلاویږي، جابز ورته نه میلاویږي. څه رکاوټونه پکې دي، د هغې د وجې نه دوی ته هغه نوکري نه میلاویږي. خپل محنت کوي، لګیا دي، پسې ګرځي، افلایګانې هم کوي نوکرۍ ته او خپل ډاکومنټس وغیره هر څه جمع کوي، ولیکن هغوی ته نوکري نه میلاویږي. نو د هغه خلکو دپاره مانن، هغه هلکانو دپاره، که جینکۍ وي که هر څوک وي، د هغوی دپاره خویندې میندې وي، هغوی دپاره زما وروڼه وي، نو د هغوی دپاره ما یو مجرب عمل راوړی دی. عمل اسان هم دی، ناشنا غونته کې هم دی. نو هغه عمل چې یو انسان وکړي د خپلې نوکرۍ دپاره، نو انشاءالله تعالی الله جل شانه به هغه ته نوکري میلاوهي. د ځان دپاره کوي او که د څوک مور او پلار وي، هغه د خپل اولاد دپاره کوي. چا خویندې وي، وروڼې ورله کوي، د چا وروڼه وي، خویندې ورله کوي، نو هغوی ته به خامخا نوکري میلاویږي. د چا بچي تلي بار او افلایګانې کوي، نو هغوی دپاره هم کولی شي. نو عمل ډیر آسان دی او کولی په هر ټیم کې کولی شي انسان، او په اودس کې کولی پکار دی. د فرض مونځ پابندي به مو سره کوي او د حرامو نه به ځان هم ساتي. نو راځو د عمل او د وظیفې طرف ته. اول به په نبي علیه الصلاة والسلام درود پاک ووایه، 3 ځله، 15 ځله یا 7 ځله چې څومره تاسو ته اسانه وي، هغه پورې به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایه. بیا به یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو. دا به 3001 مرتبه، یعنی یو د پاسه 3000 پیرې به دا ووایې دا وظیفه. بیا به د دې نه پس 170 مرتبه، یعنی 100 ځله به آیت الکرسی ووایې. بیا به د هغې نه پس درود پاک ووایې. او چې کم نوکرۍ دپاره یا د چا دپاره دی دا وظیفه کړې وي، د هغوی دپاره به د الله جل شانه په دربار کې لاس اوچت کړي او د الله جل شانه نه به سوال وکړي. انشاءالله تعالی الله جل شانه به دغه انسان ته، دغه رور ته، خور ته به نوکري او جاب میلاویږي. په خپل فضل و کرم سره به الله جل شانه دوی له جاب ورکوي او د دې وظیفې په برکت سره دا وظیفه وکړي. که یو ځل نه وي، په دویمه ځل یې وکړي، که په دویم ځل نه وي، دریم ځل یې وکړي. انشاءالله تعالی الله جل شانه به دغه تمام رکاوټونه چې کوم د نوکرۍ په منځ کې وي،
نو هغه به الله پاک ختم کی او دوی ته به نوکري میلاو کی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.